صرف یو خبره مې کړې وه چې زه شیخ ابو حسن سواتی صاحب نه فالو کوم نو ډیرو خلکو را باندې د کفر فتوی لګولې کمی ویډیوګان را پسې خلکو جوړ کی نو صرف اوس د یو کاری صاحب را پسې ویډیو جوړه کړې ده دله یو وړوکې غونټې جواب ورکوم د په لهجه کې هم دله ما جواب ورکول شو خو زه والله یو ډیر ښه لهجه کې جواب ورکوم نو ویډیو مکمل وګورئ او مخکې به ضرور شریکه کوئ ټونه پهله خو دله زه دا کلیر کوم چې زه یو ډیر معمولي غونټې انسان یم او د ګنایانو نه ډک انسان یم دا څومره هم عالمان دي دوی د خپو برابر هم زه نه یم خو داسې قسم خلک چې دا کم قسم فساد جوړي لکه په مخ باندې به خشته ګیره وي الله پاک بوله خشته غټه ګیره ورکړي وي او به وي فسادي اده دا خبرې لګي اوري او دله زه یو ډیر ضروري جواب ورکوم اده په لهجه کې خیر نه ورکوم خو دا خبرې اوري چې د سره د ګیري په ما باندې دومره غټ الزام ولګولو دومره سره د ګیري دی دومره غټ دروغ وي او خته خبر ته په منبر ناشته او کس ناشته کور کې دا سټیج میچ جوړ کړی دی نو دا ویډیو لګم مکمل وګورئ او ضرور به شیر کوئ چې دله ورورسي چې آیا یو ګیری والا څنګه خبرې کوي او زمون خوږ نبی له الله پاک صرف دا ګیره نه صرف دا خوږ نبی سنت نه دی د خوږ نبی اخلاق هم لګ ځان کې راوستل پکار دي کنه صبر دله زه جواب ورکوم خو دا ویډیو لګو ګورئ چې دې سوي دي سړي په مخ باندې ګیره د په مخ باندې ګیره نشته دی او د شیخ ابو حسن بیانونه زناورم ځکه دا هغه عقیده خرابه ده دا وګورئ جی تاسو چرته داسې اورېدلي زما د خولې نه څومره ویډیوګانې ما جوړې کړي تاسو اورېدلي چې ما داسې ویلي چې د شیخ ابو حسن صاحب عقیده خرابه ده دا دومره غټ الزام سره د ګیري دومره غټ دروغجن انسان سره د ګیري ما په ټول ژوند کې نه دی لیدلی مخکې ګورو چې مخکې دی سوی د حسن سواتی د کڅوک ته د خو یقینو کوي که د چرته ما چرته یو بیان هم اورېدلي او نه زه فالو کوم نه زه فالو کوم صرف دا خبره مې کړې ده او دې چې دا کوم چې کاری صاحب دی دا کاری صاحب دی وټ ایور سو هم دی د په ما دومره غټ الزام لګول چې دی وایي چې دغه عقیده ټیک نه ده نو داسې ما ویلي تاسو چې اورېدلي چې ما داسې خبره کړې چې د شیخ ابو حسن صاحب عقیده ټیک نه ده دا خو په ته الزام لګي الټا لاسه ته د ابو حسن صاحب دوست نه بلکې ته دغه دشمن ته پاغه الزام لګي زما په دغه باندې ټولکه مخ زما د ټوپک چاله تا زما په ټوپک په وګ باندې خل او دس په ابو حسن صاحب باندې کې تعالی شرم پکار دی شرم زکه هم ګوره په مخ ته څومره خولي ګریز ستا ډیر ذات عزت کوم زکه دی شي ته الله پاک لډیر نږدې زمانہ زکه ته چې چا په مخ باندې ګری نو صرف په مخ باندې ګری نه زمون خو نبی حضرت محمد صلی الله علیه و سلم هغه خلکو لهم د مغفرت دعا کړې و کوم خلکو چې نعوذ بالله زمون خو نبی له جادوګر ویل دي کوم خلکو چې نعوذ بالله زمون په خو نبی باندې لاس اوچت کړي هغه خلکو لهم زمون خو نبی د مغفرت دعا کړې او ما صرف دومره وي چې زه مفتي ابو حسن صاحب نه فالو کوم او ته په ما باندې دومره غټ الزام لګي چې تا دا ویل چې دا هغه عقیده ټیک نه ده افسوس مقام دی په داسې ګیره باندې چې ته صرف په ګیره پرېږدې او نور تا کې اخلاق نی نور تا کې د خوږ نبی حضرت محمد صلی الله علیه وسلم سنت نی صرف دا ګیره د خوږ نبی سنت نه نور داسې دنیا سنتونه دی هغه فالو کا دا خو ته فساد پیلاوي تر غلې په منبر باندې ناشته یا وټ ایور کور کې دې س جوړ کړی دی یا ته په هغه باندې ناشته ته دومره غټ فساد پیلاوي ته لګي په خپل چې کم ته کم کس فالو کې ابو حسن صاحب ته په هغه الزام لګي لکه زما په پرو باندې ته په هغه الزام لګي چې ستا کې د ټیک نه ده لګ یار تاسو ګوره زما عالمې که وټ ایور کاری مفتی وټ ایور څه همې زه رستا د خپو برابر سړی یم زه یو ډېر ګناهګار انسان یم زما نه غټ ګناهګار په دنیا کې بل اړو وینه زه د ټولو کاري صاحبانو څومره هم عالمان دي مفتیان صاحبان دي زه د هغوی د زړه نه قدر کوم خو دا داسې قسم خلک یار چې دومره غټ دروغ په منبر باندې وایي دومره غټ فسادي خلک نو داسې خلکو له به بیا ته څه وی یار ما له هم الله پاک هدایت راکړي زه یو ډېر ګناهګار انسان یم زه دا نه یم چې زه فارغته یم خو ته خو ځان له فارغته وی که نه نو ته زما چې کوم تربیت دی ته چې کوم مال پیغام راکړې نو په یو ښه انداز باندې راکړه چې زه تا نه څه زده کړه وکړم زه ستا د دې ګیرې نه څه زده کړه وکړم چې زه ستا د ګیرې نه امپرس یم چې یو د دا ګیره پرېښله او دا ډېر نیک پرهیزګار انسان دی چې زه هم ګیره پرېږدم نو زه به څه ګیره پرېږدم چې ته سره د ګیرې په ما باندې دروغ راړې زه به څه ګیره پرېږدم چې ته سره د ګیرې دومره غټ منافقت کې زه به څه ګیره پرېږدم چې ته په منبر باندې ناست یې او ته جګړې خورې صرف یو غلطي مې کړې ده غلطي م ولا زه نه یم ګوره دا چې خپل پرسنل لایف دی که زه مولانا طارق جمیل فالو کوم که زه شیخ الحدیث محمد ادریس صاحب فالو کوم هغه زما خپل پرسنل لایف دی که زه هر څوک فالو کوم څوک مې خوښ یا د ما لایف دی ته په ما باندې په زور خو څوک نشي فالو کولی چې دا کس شا به فالو کا د په زور خو اسلام نه دی راغلی نو ته په ما باندې یو کس څنګه فالو کې اخو زما خپله مرضي چې زه هر څوک فالو کوم زه به د هغه بیانونه اورم زه به هغه سپورټ کوم نه خو زما مرضي شوه که نه ته څنګه راځې ته ما پسې دومره غټ دروغ په دې سټیج باندې وی په دې منبر دی که سټیج دی چې ته لګیا یې ته
په ما باندې دومره غټ دروغ وي سره د ګیرې د دومره غټ دروغ وي لږ سړی فکر وکړي لږ سړی سوچ وکړي چې دا زه څه وایم موږ نبی حضرت محمد صلی الله علیه و وسلم یو ورځ روټۍ له ناسو داسې په لاره باندې یو ډمه تېرېده نو ډمې پې لکه هسې دغه دپاره تنزیان داس کې وي چې یوازې ځان ځله ناست روټۍ خوري زموږ نبی حضرت محمد صلی الله علیه و وسلم هغه ډمه ځان سره روټۍ له کېنولې ده نو ته زما په یو وړه غوندې غلطي خو ولله زه نه ویم خو ته په هغې خبره باندې ته ما رانیسې دومره غټ دروغ ته په دې منبر باندې په ما باندې راتورې د دې ګیرې دومره غټ الزام څوک په چا باندې نه لګوي چې کم خدای استا دی هغه خدای زما هم دی صحیح شو کنه ډېر د افسوس مقام دی په داسې تربیت باندې څه او په داسې توبه خدای توبه بس نور به ډېر څه نه ویم بس د ویډیو کتلو ډېره زیاته مننه دا ویډیو مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ جنید خان افیشل چینل هم سبسکرایب کړئ پیج هم لایک کړئ ډېره زیاته مننه والسلام